کو دا مولانا صاحب چرته په یو تبلیغ کې ناست وی یو خانقاه کې ناست وی درس و تدریس یې کولې چا مجال و چې د مولانا صاحب سر یې په سپي باندې لګولی وی او د هغه سپي په تصویر یې په فیسبوک کې ورکړی وي لږ علما دي د بل عالم سر په سپي پسې ولې نه لګوي د بل عالم سر دا په خر پسې ولې نه لګوي خو ویصبر علی اذاهم چې د خلکو د طرف نه تا ته کم ضررونه رسیږي په دې باندې ته صبر کې رسول الله مبارک وی خیر دا غوره دی من الذي د هغه کسانو نه هغه کس نه د هغه مسلمان نه لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاهم چې دا د خلکو سره ګډوډتیا نه کوي او دا صبر نه کوي په ضررونو د دی باندې او ما تعالی الله تعالی مقرره کړي او دا به شکر د الله نه وباسو دا یو خبره کوم نور وخت ډیر مختصر دی زمون والی سے محترم مولانا محمد صادق سے هغه ویل ما خپل والد محترم زمون نکاح غامیو ولغه را تدری خبرې کړې وي او په دې درې خبرو کې دوه خبرې مانلې وي ول پاغه باندې زړه خوشاله یو خبره مې نه و منلې پاغه وسم خاطر بیا مونږ ول چې څه خبرې را تکلې وي ولې و خبره را تدا کړې و چې زه دلته په سکول کې وستا شوم په باجوړ کې او وی به چې کله وستا شوم زرالم چارج مې اغسته د استادای نو ماته ول چې بچي په مدرسه کې د څو تنخواه د ما چې 100 روپۍ ول چې په سکول کې څو در کوي ما چې 1.5 روپۍ ول چې هغه راته ول چې قیامت په ورځ باندې الله تعالی ستانه ته پوسو کې چې د 50 روپو د پاره د مدرسه ته پرې خو دنته بس جواب ورکول چې زبر تخپل مدرسې نو یې سکول مې پرې خو مدرسې لاره وې په دې ډېر خوشاله وې دوی مې راته دا خبره کړې و ما وته ول چې زه پنځپیر له ترجمه لازم وې پلار مې راته ول چې دا ډېر خسړې ځکه عالم دی علما ډېر خي خدا دا چې د سي علما او ته ډېر په ښه نظر نه ګوري کو زما معنی نو مزه نو هغه به د مرګ پورې دا ول چې پنځپیر له ترجمه لا نیم تلې کو وسره چرته پنځپیر له ترجمه لا تلې او پنځپیر شوی نو ما به څه کولې په کوم طرف پتلې دا موته شکر وباسو چې موته د علما دی او بن ثواب واستګی دا دغه پاکانو خلقو سره زما او استاوه واستګی دا چې داغو ماضی پاک دی حال پاک دی ان شاء الله مستقبل بنداو پاک سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض سخت زورنا ورکی الله آغا خلقو لرا چی آغای مخڑی دا قرآن نا زجر دے زورنا دا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی دایان دلان دی آغا خلق داخل دی چاہی تکبر کیا دا عبادت دا اللہ نا ویحاربون اولیائی او اللہ زما دا دوستانو سرا او اللہ زما دا اولیاء سرا جگڑے کئی سأصرفهم عن قبول آیاتی اللہ زب منکم دیو لرا دا قبل ولو دا قرآن دا قرآن دا آیاتونونا اللہ زب منکم دی آیات دلان دی علامہ زرکشی رحمہ اللہ برہان کی دا مشہور کتاب دی دا اصول و دا قواعد دا قرآن آکی داوائی چی دا قرآن دا فهم دا فارات سا شرائط ضروری دی پاغ شرطونو کی یو شرط دادے چی اللہ پوا دا قرآن نور کئی هاغ سڑی لرا فی قلبی بدعا چی داغا پزلک بدعات بھی داغا عمل دا بدعاتو دے اغا اللہ پا قرآن باندے نپویا کئی دے وجنا مفسرین مانا کئی چی سأصرفهم عن نفعها اللہ وی زبے دا دی دا پایدین وارم دا قرآن فائدہ با دے ہوتا نصیب نش دا قرآن راز با ہوتا نصیب نش پا قرآن بانی با پوی نش الحمدللہ دا خدمات پا دے ملک کی او پا دے علاقہ کی دا صرف آغ علماء کڑے چی تاسوی پو نم دا پنچپیریانو یادوئی او اللہ دے دا آغا مشایخ و قبرون منور کیا چی آغای منگ لپا لاس کی جنڈرا نکڑا منگے رچا مقابل و ندرولو منگے پشرون و پیتنو و نڑولو بلکہ منگ لے دا قرآن او دا حدیث و خدمت دا مختا کے خسو دا مشن او دا پروگرام دا توحید دا انبیاء و مشن ایراکو چی دا مخپولان دے بانے اچلوی زداوائی ما الحمدللہ پا دے طول ملکی او خصوصاً پا باجور کی چی دا قرآن
آواز د کم جماعت نه خیجي او د قرآن آواز د کمې مدرسې نه خیجي او د قرآن آواز د کم ملا د خولې نه خیجي د هغې شاته به د شیخ پنجپیر رحمه الله خدمات دا به مخې ته ولاړ دا به د هغې خلکو خدمات دا به د هغې خلکو جد و جهدي دا به د هغو محنتونه ما یو بیان اورېدلو یو سړی ویا زما نیکه وی خپله بچي ته زما پلار ته وی وصیتونه کړي یو په هغې کې دا چې ما ترې اجازت وغوښتلو چې د پنجپیره شیخ ترجمې له ځم نو وی ما ته یې وی چې هغه به ښه سړی خو لیکن هغه خلک هغه علما د پنجپیر او علماو ته په ښه نظر نه ګوري او علماو ته په ښه نظر ګوري خو بدعتیانو ته په ښه نظر نه ګوري ولې بدعتیان د الله او د رسول دشمنان دي ځکه رسول الله فرمایي چې کم سړی د بدعتي تعظیم وکړو د بدعتي قدر یې وکړو نو دو سره د اسلام په رڼولو کې کومک وکړو دې سړي او دې ته خو د جهنم سپی ویلی دی هغه سړي ته چې هغه خلاف سنت کارونه کوي او بدعات په امت کې خوري او ای ښه دی چې زه پنجپیر ته نه متلی په دې خوشحاله ما وی په دې خوشحاله ما په دې بدعاتو خوشحاله دی په توحید نه دی خوشحاله په قرآن په زده کړه نه دی خوشحاله د قرآن د زده کړې نه اعراض یې کړی دی مخې ته نه اړولی دی زه دا وایم کو پنجپیر ته تللی وی نو موحد به نه جوړ شوی وی کو پنجپیر ته تللی وی شیخ القرآن به نه جوړ شوی وی شیخ الحدیث به نه جوړ شوی وی چې پنجپیر ته لا نړی الله د نه پیشوګان او سپي جوړ کړل چې په جوماتونو کې د پیشوګانو نارې ووایي بل د غوا आवाज دی ابم سلام الله بدر سلام سخي आवाज وکړي سخي आवाज نه سخي आवाज با او په جماعتونو کې د سپو چغې ووایي او په جماعتونو کې د خرو رمباړې ووایي ځکه خو الله د ناکاره علم مثال د خر سره ورکړی وګوره د دغې انجام وګوره چې هغوی په دغه ازادۍ کې په جوماتونو کې کم کارونه کړي چې هغوی څه ټوقې کړې وي دا تعلیم د رسول الله دا تعلیم د قرآن و که د قرآن تعلیم وي نو دا حالات به موږ نه لیدلی حال وګورئ حال وګوره او د امت نه پټه نه ده په باجوړ کې 200 درسه کېږي 200 دا ټول د شیخ پنجپیر رحمه الله خدمات دي او دا د هغوی شاګردان دي یو مو راوړی دی اوښیه چې یاره د پلاني ځینه فارغ دا د قرآن درس کوي الله وایي ساصرف عن آیاتي الذین زه به یې منع کم وابېړومه د قرآن د آیاتونو نه د توحید نه به یې واړو هغه خلک چې د هغوی په زړه کې بدعات دی الله مازر کشي وي نو بدعتي سړی له الله پوه د قرآن نه ورکوي موحد سړی له الله پوه د قرآن ورکوي بچي موحدین جوړ کوي چې د قرآن او د حدیثو خدمات وکړي هغې مه جوړوئ چې سال له زنداباد او مرداباد او د سارانۍ خرید سرمن ورسره او کله ښکته ځي او کله پورته ځي او په جماعتونو کې د سپو او د پیشوګان او د خرو آوازونه به بیا کوي نو په ما او تا پسې به دا صدقه جاري کو قرآن به جاري هغه به جاري چې هغه قرآن ویلی دی
ستا مور او پلار ته به د قرآن د خدمت ثواب رسی ستا ابی او بابا ته او ستا مشایخو ته د سپو او د سورلنډو چغې نه رسی د قرآن خدمت ورسی بچو ته قرآن وښیوه قرآن یې په خوله باندې جاري کا